غزوة الحدیبیہ دا باب دے په بیان د غزوه حدیبیہ یعنی جهاد هغه سفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیہ اوس دیتا غزوه حدیبیہ وی حدیبیہ اصل کې نوم د یو کوی دی چې هغه په مقام د حدیبیہ کې وو او دا حدیبیہ چې دا تقریبا د اردو کتابونه لیکي چې د مکه مکرمه نه 9 میله فاصله کې ده خو زه ولتلم نو تقریبا اوس چې سره راځي نو نیمه غنټه حرم نو ورته لګي او دې مقام ته اوس شمیسیه وي شمیسیه یا شمسیه وي او اوس الته چې کوم جمعات جوړ دي نو ما پکې 2 رکعات لزوم کړی دي فزول تل ما غي ته مسجد شمسیه وي او دی هاشم لیکل دي چې دلته کې یو وړي کې غونه نری غونه کیلوټه دي او مام لیدل دي چې الته کې وړي کې غونه کیلوټه دي دا حدیبی دا کوچو د دې دا یو اونې لاندې چې دا اونې ته د کیکر بوټي وي د کیکر د بوټي لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پښپغم کال د هجرت په عمره اراده تلو واقعي تفصیلی ده خو زه به تاسو دغه لنډ خبرو کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغی د هجرت پښپغم کالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب ولید او خوب کې دا ولیدل چې زه حرم شریف ته تلم او ما سر زما مرګري تللی دي من عمره کړی دا او بعضی مرګرو سر کل کړی دي او بعضو قصر کړی دي نبی علیہ السلام چې سار چې صحابه کرام متوي چې ما خوب لیدلې او منګه عمره راتلیو او تاسو کې محلقین او مقصرین مالی دي وصحابه کرام خوشاله شو چې نبی علیہ السلام خوب وحوي او دا رښتینی وی هغه تیارې وکړه د عمره لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار شو په دغه وخت کې 1400 صحابه 1400 روسو بیا تا د تطبیق وي ما چې بعض روایتو کې 1400 راځي بعض روایتو کې 1400 راځي بعض روایتو کې 1500 راځي اگر روایت 300 کې روسو تطبیق کو دمر صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام سره جمع لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم عام لار و پلنا او هموار لار پغی روانو په دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام ته اطلاع ملاو شو چې خالد ابن ولید چې کوم دی 200 افراد 200 افراد سره د په دې لار روان دي نبی علیہ السلام پوښ نبی علیہ السلام لار بدل کړه او هغه لار چې و نو هغه نشیب او فراز و اوچ نیچ و د غرونو لار و ز په خپل په بدر تلې و دا د غرونو لار په دغه وخت کې د پیغمبر اسلام چې کوم اوخو قصوا دغینو یاوخه پای قصوا حضرت سورو دا قصوا کې ناستا چې کې ناسو صحابه کرامو حیران شو چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه کې ناستا نبی اسلام زمان قصوا صلی ناستا نه دا او نه دې دا کې ناستې دل دې عادت دی ولکن حبسا حابس الفیل دا هغه ذات کې نه ولا چې چا د هدیانو لخر کې نه ولو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے الله زو سمری روانه ما چې ما ته مشرکین هر هغه شرط پیش کړ چې هغه کې د حرم حتک نو او د حرم په تعظیم کې حائل نو زما الله زبغه شرط پورا کوم اے الله کې دي مشرکین یو داسي شرط پیش کړ چا دا عزت تا حرم کی حائل نو زب هغه پورا کوم
یعنی بیزتی پکې نه راتله زه به پوره کوم چې کم کی کم شرط کې د حرم عزت دی زه به پوره کوم چنانچه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار بدل کړی و حدیبی ته ورسېده او دا حدیبی علی مرحله من المکه 9 میل او تقریبا د 20 کیلومتر جوړیږي ای وخت په لار بل شان شو آبادی زیات شو نو بهر تقدیر مولانا صاحب ته په دې پوښ مکه پنځ پیر تدلو من بل د سفرانه موږ لکه چې په دې لارې به موږ 72 کیلومتر جوړیږي او چې په موټر وې روان شو هر روز موږ الته اقامت موږ لکه چې اوس بالکل 50 میلم نه جوړي او دا لکه موږ په دې ازروز بیا دازو چې په دغه ځای په دارون راوځي کنه او موټر وې ته خېجنه بس 15 منټ کې سره رسیدل پېنځه د آبادی دی وجه ناغت لار کی طول پیدا شوی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلار مقام حدیبیہ تا ورسید اے شمسیہ تا ورسید دا شمسیہ چلا د دې صحیح حرم کې داخله ده او صحیح چې کوم د خارجي حرم ده به بطن مکه زموږ د احناف تحقیق دا دي چې دا د دې صحیح حرم کې در نه ده ځکه پیغمبر اسلام بیا ته قربانې نه کړي بار تبدیل لن اخلمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدا چې مشرکین مکه وی چې محمد علیہ السلام باندې شراته مکه پیغمبر اسلام عمر سے ته چې تلارشه والي مکه ته وای چې موږ عمره په نیت راغلو احرامونه تړل دي جنگ لدی راغلی پس موږ خپل عمره کو واپس ځو حضرت عمر سے وی د الله پیغمبر ته پته د مکه واز زما عظیم دشمنی تیر شوی دا او په مکه کې درنه زما د قوم سره افراد نشته لري تو که زلال شم اخر د چا څخه ځم تو خبره دا چې عثمان ابن عفان د دې اقربا شته د دې مرګریم شته دیو لګل شي او دیوا مکی واز سره خبره وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان سے بولېګا عثمان سے درې ورځې مکه کې دا عثمان رشتہ داران ورتوي چې تا ته اجازه ته طواف وکا عمره وکا احرام نه فارغ شه لیکن محمد علیہ السلام دغه مرګور ته اجازه نشته حضرت عثمان ابن عفان چې دا سي عمل ته چته تیار دي شم چې پای کې زما پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام درې ورځې تیر شوي په دې کې یو افوا خورشوا چې ان عثمان قد قتل عثمان خوشید کړی شو دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت وارسته صحابه کرام عهد وارسته جایته بیعت وی په جهاد په مقابله د دشمن چمن بدی مکی نه اوس ته حدیبی نه ال واپس وو چمن د خپل د عثمان د وینو بدله واخلو چې څنګه بیعت وشو دغه واقعات راغله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره راضی شوی د الله دغه مؤمنانو نه چې چا ستا په لاس باندې بیعت کړی دی د کیکر دغه نه لاندې صحابه کرام خو ډیر زیات خوشاله شو ازو ان شاء الله تاسو بیا مسلم روایت راوړو م 303 صفحه د دویم جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله پاک جهنم حرام ک هغه چا د پاره چې کوم نن په بیعت رضوان کې داخل دي جهنم حرام دی صحابه کرام خو صحابو یو بسر انتہائی مینا محبت اور صحابه کرام افسوس وکړ چې هاي عثمان کې چرنن ته موجود وې په دې بیعت کې الله بدتانم راضي شوی وو حالانکه دا بیعت رضوان خو دې باعث عثمان رضی الله عنه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان بیعت وکړ معنوي بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس وجد او فرمایي چې هذه یدی لعثمان دا زما لاس دا د عثمان ما خپل لاس عثمان لور سبحان الله بیا غلا سراور په بل کې خو هذه یدی لعثمان او بیا چې خپل لاس راړ احساس کې خو دا مانوس شو
قد بايع عثمان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. علماوی په دې نسبت سره معلومه شوه چې لکه د عثمان رضی الله عنه بیعت چې هغه د ټول بیعت و. لکه الته یو خوا الله ته نبی بل خوا الله ته صحابي، دلته دواړه لاس ته نبی، نبی خپل لاس ورکړي عثمان ته. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیعت وشو. په دې لحاظ سره دې ته وی غزوه حدیبیه، هغه سفر د پیغمبر علی السلام حدیبیه ته پیږي چې کې شو. بیا چونکې لنډه خبره ده البته بیا شروط وشله، مصالحه شرطونه ذکر شو. آپ بخاری جلد اول کتاب شروط کې ذکر کیږي چې څه کال به تاسو بغیر د عمرې نه دغه څه واپس راځي، آئنده کال برازه وسره درې ورځې پاتې کیږي، وسله به نه راوړی سوا د تورونه، هغه توري به هم په تیګو کې دننه ښکاره کوی به نه. دریم شرط بداوي چې زمونږ سړی څوک مکې ته لاړ، مدینې ته لاړ، واپس به راولی. او څلورم شرط بداوي چې ستاسو مونږ ته راغی مونږ به نه پرېږدو. خدا بیعت شو، یعنی دا شروط شو او د سولې شرطونو په دې شروط باندې صلح وشوه. خو د دې فایده مسلمانان ته ډېره زیاته وه. لس کاله پورې به موږ یو بل سره تعارض نه کړو. دې خوا مسلمان خو د کافر نه مأمون شو، هغې نه پس مسلمان چې کوم د کومې فایدې واغستې هغه دا وي چې نبي علیه الصلاة والسلام قیصر ته اور کسرا ته مقوقس ته دارنګ یو ته بل کس ته نبي علیه الصلاة والسلام خطوط ولیږل اور هغې ته دعوت ته اسلام چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکړه. حقیقي او دغه حدیبیه ته د کې جنگ منګ نه شوی. فإنا فتحنا لك فتحا مبینا باندې بعض جدا فتح مبین شي شه، بعض فتح مبین مکه ده. لیکن قول صحیح او راجح او ارجح قول دا دی چې دې نمران صلح حدیبیه ده. او ذکر رسو وځي چې پان واړو متاتب عاشر روپے قرضه کې وې ما چا روپے قرضه کې دا ذکر کړی شوی دی چې دا صلح حدیبیه چې وا دا مبدا دا لوی فتوحات وا دې صلح دا صلح چې وا دا باید لوی فتوحات شوی وا. ځکه دا الله پاک بطور امتنان ذکر کړه انا فتحنا لك فتحا مبینا لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. البته تحقیق بشار شوی دی الله د مؤمنینونا اذ یبایعونک تحت الشجره، کله چې دوی بیعت کړو تا سره لاندې د بوټي د کی کرنا. الآیه اوس کوم حدیث ما د طویل کې مسلم دراوړ بیان وکم درته. مسلم ثانی 303 صفحه دا احدا سے جواړی کنا دا 256 دا 326 300 دا 303 دا. دیکھ کے بنشتی یار ہاں بالکل رمبے کرخلا 303 رمبے کرخلا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة احد من الذين بايعوا تحتها. دیشو کنا حضرت حفصہ ته نبی علیہ السلام نبا داخلے کی جہنم تھا انشاءاللہ لتعلیق نے لتبرک تے آگا کسان چچار زمان پلاس بانے بیعت کرو بیعت رضوان او دیت بیعت رضوان زکوی چا اللہ پاک پا دیکھی صحابہ کرامون اخپل رضا کارا کریوا مخ کی زکنا تعلیف جانا
الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق ثم أقبل علينا فقال تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مصرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مصرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي كافر بي. ما شاء الله بھائی اوس بخلاصي ګوره د دې حدیث تعلق غزوه حدیبی سره نه دی ځکه چې دا خو یو عام عقیدی ذکر دی او امام بخاری دا حدیث په غزوه حدیبی په دې باب کې ذکر راوړی دی چې کله پیغمبر علی السلام مقام د حدیبی ته ورسید نو قدرتی سار د شپې باران وشو چې باران وشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غزوه حدیبی په دې مقام حدیبیه کې سحر کې درس ورکړ او په درس کې داوی چې خلکو نن باران وریدو ما ته زمان الله پاک وی چې نن ډیر خلک په ما مسلمانان شو ډیر خلک د ما نه کافر هغه څنګه چې چا داوی چې الله خپل رحمت باران ورو باران د الله رحمت او دای په فضل او کرم وریده دا مسلمانان دي دا عالی ایمان دي او چې چاوي چې مونږ ته باران وریده په وجه د راحتو د فلان کی ستوري دا کافر شو اوس دا کفر حقیقی دی او که کفر حکمی دی علماء دا کفر حقیقی دی ای وجه دا چې مؤثر په کائناتو کې مؤثر هغه ذات باری تعالی دی او کی چا نسبت تا تاثیر مطر کوكب ته کړي او کفر دی کدا کی دی چې دا کوكب مؤثر دی په نزول مطر کې او کفر دی او دې ته داریت مو وما یولکنا الا مشرکین کفار وما یولکنا الا دا زمنګ د هلاکت سبب دهار دی نو دی وموي چې دا د باران د ورېدو مطر یعنی سبب چې دی نو کذا هغه فلان کې ستوري دی ها کی چری یو سړی نسبت مطر یو کوكب تا نسبتی وقتی کوي نو کفر نه دی لکه من خرچوي پشکال دی وریږي پشکال کی باران نو وریږي اوس موږ چې دا پشکال مؤثر دی خدا کو کفر دی او که موږ دا پشکال چې دی یو وخت دی داسی چې عموما الله په دې کې بارانونه وروي او دا نسبتی وخت وی د بیا خو کفر نه دی البته محاشی ذکر کوي چې داسې نسبت جائز دیو کی جائز نه دی علماء وی چې نسبت د کراهت نه بچ نه دی دا نسبت اگر چې نسبت وقتی شي لیکن بیا هم پدې کې کراهت دی بس وای مترنا بفضل الله وبرحمت اخلاص الله په خپل فضل او کرم سره باران وره بس زم رویل شي او نسبت بنکه ځکه چې علماء اتفاق دي چې مؤثر بالذات یو شی مؤثر بالذات غنل دا شرک شو اوس حدیث توکل زید ابن خالد وی چې خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه منګه وته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د مدینه منوره نه په کال دا سفر د حدیبیه فاصابنا مطر ذات لیلۃ اور دمبان باران یوشپا فصلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موږ له مزرا کوم د صبا ثم اقبل علينا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من تمخواړو فقال نو درسوي سار مزبسي
سلام واړو نو موږ ته مخواړو. ثم قال بیا فرمایل اتدرون ماذا قال ربكم، آیات تو خبر یې چې نن ماته زما الله سوې، ماته زما رب څخه پیغام را کړی دی او تاسو پته ده چې سوې. قلنا موږ الله ورسوله عالم، من ته پته نشته الله او رسول دې په دې او دې نسبت نمراد دا نسبت تفویضی دی او دا نسبت تفویض العلم الى الله، دا نسبت اکرامن او تعظیمن دی، نہ کہ تسویہ علم رسول دا، نہ کہ تسویہ برابر والے علم دا اللہ و رسول دے. دا چې اللہ و رسول عالم علم مساوی دے، دے تو تفویض العلم الى اللہ و رسولی. اللہ تذکر نسبت کا کہ اللہ علیم بکل شیء دے، اور رسول تے نسبت ذکر کا کہ اول معلم اللہ طرف تعلیم یافتہ بے شخصیت امام الانبیاء محمد علیہ السلام دے. اللہ تو ہر صفت دا بیا په مخلوق کې روبه علم پیغمبر پاک ته وی چاغل اطلاع ملایي. فقال نبی علیہ السلام فرمایا قال الله ما تزما الله ویلی اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، سبا کزما د بندگانو نا ایمان راوړون کی په ما باندې نو انکار کوونکی د معنا او بین ستول کی جدا کفر حقیقی دے. ولی الکا زکجی سبب تا نسبت کول نسبت تاثیری داغا کفر حقیقی دے. زکر کی سبب تا نسبت کی دیشی وہ تاثیری نسبت نشی کے دے، زکر جی معاصر پا کائناتو کی رب دے. تفصیل کے فما من قال مطرنا برحمت اللہ و برزق اللہ و بفضل اللہ، آرغا سوچوئی من مانی باران وریدلے دے دا اللہ پر رحمت سرا، اللہ پر نعمت سرا، دا اللہ پر فضل سرا، دا رزق پر مانا دا نعمت تباری تعالی دے. فَوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، دے یقین کہ ان کے زما پر توحید زما پر خالقیت دے او منکر دے دا تاثیر دا ستورینا، دا بنو چلے منکر دا ستورینا دے تو ستور منی کنا مانا مؤمن دے فما باندی کافر دے دا تاثیر دا کو کبنا. واما من قال متنا بنجم کذا، واغا سوچوئی منتوری دل دے باران پر سبب دستوری فلان کی، فهو مؤمن بالکوکب کافر بی. اس کی دیدہ کیوں یا ساتھ مولانا صاحبہ اما من قال مترنا بنجم کذا اے بسبب نجم کذا، او دا سبب مؤثر وی نو کفر حقیقی دے، او کہ بنجم کذا بوقت کذا بوقت نجم کذا، او نسبت وقتی وی ندا نسبت کفر نہ دے تو بیام نسبت محشوی چی دا کرات خالی نہ دے. کل سبب یفضی الى حرام کل شین یتسبب الى حرام نفو حرام. زاندت ساتھی طالب جانا جی قربان. أن أنس أخبره قال تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. سبحان اللہ. اس گورم مولانا صاحب امام بخاری دا حدیث راوڑ او دا امام بخاری دا حدیث پا کتاب الحج کی راوڑے دے او فضائل دا مدینہ کم راوڑے دے دیز کم راوڑے دے. تو چونکہ دا کتاب الجہاد دے مغازی دے او دا غزوہ حدیبی ذکر دے. خدا حدیث امام بخاری ذکر راوڑ دے چاگا ادنا مناسبت بدے کے دا دے چھ پیغمبر علیہ السلام کل عمرے درے کڑے وے بلا حجہ سرد حج نہ کل عمرے دا پیغمبر علیہ السلام سلور وے.
په دې سلور عمرو کې 3 عمره حقيقي دي، یو عمره حکمیه ده، یو عمره حکمیه ده. د سلور عمره کړي، یو عمره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذل قعده کې کړي وا، او هغه ذل قعده چې کوم وا نو پای کې د شپږم کال وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې راغلو چې ته عمره حدیبیه ویل کی. بس په دغه نسبت سره امام بخاری دا حدیث دی ذکر راوړ چې دې کې صرف دا ذکر دی چې عمره من الحدیبیه بس فی ذل قعده، یو عمره پیغمبر علیہ السلام د حدیبی کی کړي وا، حدیبی نه کړي وا، او دا عمره د پیغمبر علیہ السلام چې وا دا په میاشت د ذل قعده وا. خلاص نور دا کتاب الحج سره دی حدیث تعلق دی، یا کتاب باب العمره سره تعلق دی. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا امام عن قتادة ان انس اخبره، انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قتادة خبر ورکړو بیعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل عمر مبارک کې څلور عمره کړې وې. او عمره ته عمره زکوي چې دې لپاره چې دا د کال یعنی په هاري میاشت کېږي، د عمر په هاري سکی کېږي. كلهن في ذي القعده، دا سلور نه سلور عمره چې دا په میاشت ذی القعده کې وي، الا التي كانت مع حجته، سوا دغه عمرنا چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را مال حجوا. اوس دینه دا ثابت شو چې محدثین جګړه کوي. امام شافعی رحم الله فرمایي حج افراد بهتر دی، ځکه چې پیغمبر په خپل حج کې مفردو. سو کوئی تمتع بهتر دا چې پیغمبر اسلام تمتع کړی و. احناف چې قران بهتر دی ځکه چې نبی پاک په خپل حج کې قارن وو، او دا حدیث هم تایید دی چې ما حجته دی چې نبی اسلام یو عمره خپل حج سره کړی و، او حج سره چې عمره زم شي نو ایت قران ویل کیږي. نو پیغمبر اسلام په خپل حج کې قارن وو. او ما د تمخ کې چرته ویلي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قارنو، ځکه چې اتلس روایتو کې اتلس صحابو نه دا خبره ثابت ده چې نبی په خپل حج کې قارنو. تعویل دي کنه مشکات کې ودی مشکات سره بخاری راځي ګوره چې مشکات خویلی نو بخاری درته اسانه، او چې مشکات دی ویلی نو بخاری بیا لګا ګران ده ونه شو کنه. لیکن دا خبره ده چې الته کې دا مسله ذکر شوی ده. تیشوا من الحدیبیت اس تفصیل کئی، من الحدیبیت فی ذی القعدہ، یوا عمره د حدیبی نوا په میاشت د ذی القعدہ کې. اوس ما ته کې دا خو عمره نو شوی ځکه چې شمسینا حدیبینا حضرت واپس لاړ او دلته کې پیغمبر اسلام قربانیاں کړې وي. اگر چې دا عمره نه واخو په حکم د عمره کې وا، حکم د عمره کې وا، ځکه چې پیغمبر اسلام احرام تړلو په نیت عمره راغلو، بیا پیغمبر اسلام فراغت عمره نه په قربانۍ سره کړو، او بیا دې ځنه احرام کولاو ک خدا په حکم د عمره کې وو. لکه ته من ادرک رکعه من الصبح فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعه من العصر فقد ادرك مسرام. او هغه څوک چې مرید مانځوي انتظار د موږ کوي، اگر چې دې موږ نه کوي خو به په حکم د مانځ کې وي. ٹھیک شو علماء کرام صلاحی دویم و عمرت من العام المقبل، او بلا عمره د پیغمبر اسلام د آنے والے کالنا چاگه وم کال د هجرتو ایت مگه عمرت القضاء ویو او رقم په ذی القعده کې وا. و عمرت من الجعران، ابل عمره ود جعرانینا حيث قسم غنائم حنين،
کم ځای کې چې پیغمبر اسلام د غزوه حنین په فتح باندې غنیمتونه ویشلو فی ذی القعدة دا په ذی القعده کې وا علماء کرام صلی متوجه کوا په اتم کال مکه فتح شو مکه چې کله فتح شو نو پیغمبر اسلام غزوه حنین تلا الته کې حوازن سره مقابله وشو کم ويوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم او شو مولانا سیبا او بیا الله کریم چې کوم دې دوباره فتح ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنائم دا حنین چې کوم دې تقسیم کړل نو دا وخت د شپې او طالب جانا نو پیغمبر اسلام احرام وتړ او راغی عمره وکړه او دا جیرانه چې دا د مکې نه 11 میل لري دا اوس خلک وته 20 کیلومتر وای او دغه جیرانی څخه ما ماستان ټیم کې درس کړو او ما چې درس کې دا خبرو کوم ما ته عمر ګری وی چې عمره کې جیرانم ته نږدې ده او مشپا نو ما یې سنت خو باداشي واغي وخت زه بیمارم طبیعت مې ټیک نو نو ما دې الله بیا بوزي تعظیم الله زه بخیل تور یم حرم کې دی لوی زیره الله تعالی ټول لبوزي تاسو اشعار دې سری زیا الله دې موږ ټول بوزي زه خو بخیل نه یم بعض خلک وي خدای تعالی علم راکې خو چې مان دې کمی زه تعالی خدای علم راکې چې د مان سیواري ونه شي چې زما مقصد د دین خورول دي چې ستایلم د مان زیات شي نو دین به خور کې کنه او که زم چې تاسو خدای مری علم راکې خو چې د مان کم وي نو دا بخول دی سمجھتا مسئلہ حل شو حاجی من الجیرانا او دیتا عرب عمرت الکبرى وی او نن سبا مسجد تنعیم نخلقی مسجد عاشا ورتوی اغیتا عمرت الصغرى وی لازم داخله چې دلته لاړ شي تاسو عمره کې ما شل وکړي تم د خپل کلی کې چې تاجینه تاسو راځي عمره کې ابي ما شل کړی ولی چې سار را پاسي جو 10 کیلومتره زیره افیزا او ایو وخت چې دوریال غسل سلو راغلي بس کې وکي نریب میچ عمره ټکشان عمره حال تلار چې د جمعه 2 رکعات وضو کې احرام وتړي راشدل دغه صفا مروه طواف وکي یو عمره سر له ونکل کې بیا لار شي بیا وې ما شل عمره کړی عرب ورته عمره النساء عرب ورته سوې عمره النساء تاسو بخاری کې راځي تاسو مشکات ویل دي حضرت عائشہ صدیقہ چې وانه هغه چې حضرت سره حج روانه شون لار کې د عادت النساء راځي یا چې عادت هذا اصطلاحي ان شاء الله یاد وجمله یاد ده انا امراه حاجه تتني الهدى فماذا فعل ذلك اي وقت قم ان كنت في المسجد فقامت ورأيتها الله اكبر ولله الحمد فجاءت العاده النساء ذات عادت النساء راغه دا په جړا شو نبی علیہ السلام پوښو نبی علیہ السلام مخافه کیږي دا په بنات آدم باندې الله ازل لیکلی دا بیا چې کله حج پوره شو حضرت عائشہ بیا جوړل په الله پیغمبر ټول دنیا په حج عمره زوړ دي ازما فقط یو حج دی نبی علیہ السلام عبدالرحمن ته چې دا خور دی بودا او په دې باندې متنعیم احرام وتړه عمره لزراش عبدالرحمن احرام نو تړلې او عائشہ به احرام وتړه او راغله عمره وکړه دا عمره خو دې ضرورت و ځکه عرب چکینی وی عمره النساء کتاب عمره النساء حج ایرانی نراج عمره الرجال ورغي و عمره الكبرى هم ورته وي هذا جيراني نوا حيث قسم غنم في ذي القعده وعمره مع حجته اول عمره د پیغمبر اسلام سره د حج مبارک نام دې ځکه خو ما سره بخاری کې څه اشکال نشته دی دا ثابت شو چې پیغمبر اسلام څلور عمره کړې دي درې مستقل یوم الحج
پادری مستقلو کې دو حقیقی یو حکمی نو کل عمره سلور شوی. لیکن بخاری کې اشکال شته او تر اواړه بخاری 445 صفحه. سبحان الله. دا 445 دا حدثنا ابو نعمان روایت ته شته پکې دیمنس کې ګوره فارسل جاریته نرسو قال نافع ولم ياتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانه ولو ائتمر لم يخف على عبد الله. نافع چې د ابن عمر شاګرد دی رضی الله عنه هغه چې ولم ياتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم الجعرانه نبی علیہ السلام د جعرانه نه عمره نو کړي کې چرې کړي و عمره نو حضرت عبد الله ابن عمر باندې بدا خبر پټنو پاتې شوی. ځکه عبد الله ابن عمر وی چې پیغمبر اسلام د جیرانی نه عمره نه دا کړی الته خوراغه چې عمره کړی د جیرانی نه او دلته وی چې نه دا کړی. اوس کتاب الحج راواړوا جی قربان دتان طالب جانا اللہ اللہ دلتا کی روایت سے عمره والا روایت تراونا کنا شابه سبحان الله وبحمده دا وګوره دا روایت شته اچھا جی دا صفحہ 238 وګوره او دې کته باب کم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم شته کتشته حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير منصور مجاهد قال دخلت انا وروة بن زبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة عمر عبد الله صاحب ناسو وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. یاد شو کہ یاد نشو توجہ کا کوئی عبداللہ ابن عمر سے نہ تپوس پیغمبر پاک عمرے کڑے ہوئے فیصلور یو پر رجب کے کڑے ہوا اوس ور پذی فکرهنا ان نرد علیه مګه بد وګڼل چې ابن عمر تدوی جواب ورکو. اوس دا بخاری ځان سره کیدا اوس توجه کوا ابن عمر سے وی چې حضرت سلور عمره کړي یو خو پر رجب کې وا او دلته کې ما څنګه کوم روایت ته د انس دی وې سلور عمره کړي یو په جعرانی کې وا یو په اور بخاری 445 کی لکھی نافع ہوئی چې پیغمبر علیہ السلام د جیرانی نه عمره نو کړي کې کړي عمران په ابن عمر څنګه پټه شو. یو جواب داد مولانا صاحب حضرت ابن عمر نا
عمرې د جیرانی نسیان شوی او ظهور شوی لکه چې خطا شو په اسم د رجب کې دغه حضرت پر رجب کې عمره بالکل نه ذکرې فای احداهن فی رجب حالانکه پر رجب کې د حضرت عمر نه ثابته التکی حضرت ابن عمر نه خطای شوی دا او دلته کې د حضرت ابن عمر نه ظهور شوی دی او ځکه صحابه چې فکرهنا ان نرده منګه زئی بابا جیو زمنګه منګه بدو ګن چې منګه په جواب ورکو ٹھیک شو دیم قول دا دی چې ابن عمر هغه چې جیرانی کې نو کړي ځکه نافي وي چې ابن عمر ته پتا وا حاصل دا دی چې دا عمره د جیرانی چوا علی سبیل التداعی نو بلکې پیغمبر اسلام مکه ته راته تورش پوا حضرت احرام وتړ ډېر صحابو ته پته نو او ډېر ته پته ولګیدا دا عمره د شپې وا او دا علی سبیل التداعی نو زکه دې تشهیر نه دی شوی انس ته پته دا نو ابن عمر ته پته نه لګیدلی او تاسو چې زیادت علم چې دا حجت ته هغه چا باندې چې چا علم نیوي او دې خبره ده چې زیادت پر روایت ثقه کې چې راشدا معتبر دي والعلم حجة على من لا يعلم وزيادة العلم حجة له انا سوي چې جیرانه کې شوی دا جیرانه کې شوی دا خوشپا ابن عمر سے ته پته نه لګیدلې لکه چې الته کې زول شوی دی وای چې رجب او تاغه نه رجب کې دا حالانکه پر رجب کې نشي اوس مسله شوی دا ان شاء الله اشکال ختم جی قربان وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم شابس مچیان حضرت عبداللہ ابن قتادہ وچن ان اباه حدثه عبداللہ ابن ابی قتادہ وچ دے پلار ابی قتادہ دیتا حدیث بیان کا وین طلقنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر روان شو پیغمبر علیہ السلام څخه سره روانو په سفر کې عامل حدیبیہ پاکال دا غزوه حدیبیہ یعنی عمره لپاره فاحرم اصحابو صحابو ټول احرام تړلو ابي قتاده چې ولم احرم ما احرام نو تړلې صحابو ټول احرام زما احرام نو دا چونګه مسله خودل ته نه پکار ځکه چې ما سره بخاری اولم شته خود بیا درته دلته چې ته چې مولای سنوي اوس دا مسله چې لکه حرم ته بلا احرام تل جایز دی او که جایز نه دی امام شافعی سے وی چې بلا احرام تل جایز دی من احناف وی چې بلا احرام تل جایز نه دی بغیر د احرام نه ګوره مکی ته دنه کې دی نشيخه احرام بتړي دا اکرام او بقا د حرمت ته مکی دا او دې ځکه حدیث کې راغی چې ټول صحابه احرام تړلو ابي قتاده احرام نو تړل بیا وسکه نو دې ځکه دو جواب نوٹ کا یو جواب دا دی چې امام طحاوی صاحب لیکي چې حضرت ابي قتاده په اراده د عمره نو د پیرادي د ښکار تلو د پیرادي د ښکارو ځکه تاسو په حدیث کې راځي کتاب مشکات په ویلي چې ابي قتاده چې زنګلي خرخ کار کا صحابه خورنا نبی اسلام ته چې پته وخره دي تاسو ښکار کړی نه ځان ښکار کړی آیو شی چې حلال سره ښکار کی او پای کې د محرم نه مطالبه نه دلالت هیڅ نه باقي له خپل جایز دي نبی قتاده په اراده صید او نو صاحب اراده عمره ځکه د احرام نو کړل دیم جواب یاد کر طالب جانا چولم احرم قبل الميقات دا بولی کی ځان الله فلم احرم قبل الميقات یہ نور صحابو احرام تړلو هما لا میقات نمخ کې احرام نو تړلې ما ځکه میقات ته نږدې شوم قریب میقات تا نو تل احرام تړم
ولم أهرم قبل الميقات يا ولم أهرم لأني بإرادة الصيد لا بإرادة العمرة قال الطحاوي أصل أرشو مخيرا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال تعودون أنتم فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوزع ثم مزمز ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم أنها أصدرتنا ما شئنا ونحن وركاؤنا. ګوره علماء کرام توجه کو دا دو حدیثه بلکې درې یکې بعد دیګری را روان دي. دیو حدیث جابر دی یو حدیث براء ابن عازب دی. په دې کې عدد د آل حدیبیه 1400 او 1500 ذکر کیږي. او روستو به یو بل روایت را رواني ان شاء الله هغه د حدیث جابر کې با عدد به ذکر کیږي 1400. او د دې حدیث ته ترجمه وکم بیا به د بل حدیث ترجمه وکم بیا به د دریم حدیث ترجمه وکم بیا به ته دا تطبیقات وکم. اوله خبره یاد کا ابي اسحاق نقل کړي د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ قال براء سوي تعدون انتم الفتح فتح مکه وقد كان فتح مکه فتحا. دی کی جګړه وا ما در تمخ کی ویلو چې قران وینا فتحنا لك فتحا مبینا دا فتح مبین نسشه مراد ده. کما فتح مراد ده بعض علما چې دین مراد فتح مکه ده. خو سوال دا چې دا خو په شپږم کال دا هجرت دا آیت نازل شوه ده او مکه اتم کال باندې فتح شوه ده. نو څنګه فتح وشو؟ دی لپاره د محدثینو محققینو او د مفسرینو محققینو رائے دادا چې فتح مبینن مراد چه ده هغه فتح حدیبیه ده. فتح حدیبیه ده. صلح حدیبیه دغه لوی فتح او د دې وجنا چې دی بل ماده چې حاشیه او جمله لیکل او ماده تمخ کې ویلې و چې دی یو لیکل دی چې دا صلح حدیبیه چې وا دا مبدا د فتح وا وإننا بل مبدأ الفتوح. الله اکبر. صلح حدیبیه چې وا دا مبدا د فتوحات اسلامیه وا. هغه نرسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قیصر مقوقس اطراف د عالم ته خطوط لګل او خلق اسلام ته متوجه کړه او واقعي خلق اسلام کی جوق در جوق راغی. علماء لیکي چې د صلح حدیبیه نرستو فتح مکی نه مخکې څومره خلق مسلمانان شو دا وګوره چې ګنه 7-8 دو کالو په دې دوه کال چې څومره خلق مسلمانان شو نو د شپږو کال کې څومره نو مسلمانان شو. اس جوق در جوق خلق راتل مسلمان دل. لہذا فتح مبین نه مراد فتح حدیبیه ده. صلح حدیبیه او دا صلح حدیبیه ته فتح زکوي چې لانها مبدأ جمیل فتوح. لیکن دی وقت کان فتح مکه فتحا معنی څه شو؟ زمانم چې فتح مکه واقعي فتح ده. هو نحنو بر راسه فرمای من صحابه نعود الفتح منگا گنو فتح اعظم بیعت الرضوان یوم الحدیبیہ. اگر چې فتح مکه خو فتح ده خلو یا فتح چوا اغا فتح ده بیعت الرضوان وا فرز ده غزوه حدیبیہ. تیشوز انا فتحنا والا اس تفصیل کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 ومنگا نبی علیہ السلام سره سوال لسوا صحابه کرام بس من سوال لسوا صحابه حدیث خلاص کا بس. اس وی چول حدیبیہ تو بئر غزوه حدیبیہ. حدیبیہ سی شده
حدیبیه چې بئرون دانون د یو کوی دی بس سوچو توجه کو علماء کرام صلحای اوس دا دو درې حدیثه برازي په دې کې بشکال تا ترازي اول مسله یاد کړئ چې وګو سفر او ګرمي وا صحابه کرام ته کې شو دوی 1400 شمسیه حدیبیه تا حدیبیه خو بئرون دی نو دوی چې لاړ نو او به راو وخت کړي چې به راو وخت کړي اسکلي او به حدثونه وغیرہ کول او به ختم شو کوي جواب ورک چې کوئی جواب ورک دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه رااله بيد الله پیغمبر او بنشته او دلته دوه روایتونه راځي شابه امیر سے دوه روایت راځي دوه روایتونه دي یو روایت ده نبی اسلام څخه لوټه واته سکاو پای کې لاس ځاته کړه پیغمبر صاحب لاس کټه کړ دې ګوتو دې منځونو نه او په صورت فواری روانه شو دمره او روانه شوې صحابه حدثونه وکړو او به اوس کړي خپل سورلې او بکړي دا یو روایت دی بل روایت کړي صحابه کرام هغه دتن دي عذر پیش کړه پیغمبر ډیر زیات تګی شو پیغمبر اسلام چلا شه د دې کوینه لګي وبراوړي د کوینه وبراوړي دا هدي بینا او به راوړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره د سوکو عدس نه بعد لعاب جهن مبارک پکې ټوکړه برکت دا ورته چلار چې دا پکې واړو او به چې پکې واړولې الله 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 نو پیډوش صحابه کرام ته نبی علیہ السلام اسکه خلاص سبحان الله او خپل سورلې مړوي اوس دا دوه حدیث دي یو کې حضرت عدس کړو او د عدس او به ورزول دي بل حدیث کې راځي چې پیغمبر علیہ السلام د لوټه کې لاس کته کړو او دغه فواری وبراوته نو چې کوم سره به ودسي منکر حدیثي هغه وي زکم حدیث ته حق کوي ما یو سفر دی یو کوي چې لوټه کې لاس خو بل چې لوټه کې توکلو هغه وبا چولې کوم خبر ته رښتیا یو من به دې ټاټه یې په خلار کې نه ته په حدیث پوریږي او تا څه په دې تعارض ته وي څخه ورته نو موږ به ان شاء الله دې تعارض جواب ورکړو یو جواب داري چې دا دوه واقعي دي کتاب الاشربه بخاری جلد ثانی کې راځي چې صحابه کرام د مازیګر نماز نرستو هغه درخواست پیش کړ پیغمبر اسلام هغه وبو کې لوټه ګوته کې وړه هغه د مازیګر موږ نرستو قصه ده او دلته مازیګر موږ د مکه قصه ده خلاص اتس کول د مازیګر نه بعد دی او لوټه کې وبو خل د مازیګر نه مخکې دی راشو دیم قول دا چې نه یوې واقعا ده واقع یوې ده پوه شو کنه مولانا صاحبہ او یو واقع ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ده لوټه کې لاس کته کې هغه نو بر راوته صحابه کرام اوس کړ بیا صحابه کرام مارزو کو چې یا رسول الله اوس موږ بیا وب پکاري دي ویلا چې دا کوي نو بر راوته جنرال پای کې لوا بدیان ټوکړي ورته اوس کېته دیکھ څه شکار پاتشو 315 دی روایت کې راغلي 300 روایت 300 صحابه دي بل روایت کې راځي 1500 صحابه دي ایروست راځي حدیث کې واصحاب الشجر 1300 حدیث تا حدیث سے رسول روان دي اصحاب حدیبیہ 1100 تو 1500 اوس بچاتو چې برابر دي کم دی یو جوابدار دی مولانا صاحبہ چاداد و شمار کې مفهوم مخالف در اعتبار نشته بس کله زیاده سوې کړي سوال سوې کړي 1500 دویم جوابدار چې لکه 1600 نه برو او د 1500 نه کټو 1400 نه برا 1500 نه کټا چا کسر ذکر ک چا کسر په منځ جبر کنو 1500 ذکر چاډو کسر له اعتبار ونه کړو 1400 ذکر چا کسر 1400 نه بر چکم کسرو ا کسر په منزله جبر ک نو 1500 ذکر کړ
چا دې کسر لري اعتبار ورنکو نو 1400 زکات. اوس رواج دا چې دا 1300 څنګه رااله؟ دا غي جواب دی. ابتداءً د مدینې روان شوی 1300 او چې څو لاړ بیا ورپسې نور 1400 چا یعنی ورپسې سل کسان نور رااله جو 14 شو. ابتداء سفر د 13 نو اور منتهای په 14 خلاص. یا مجاهدین چې کوم د 1300 او د اصل پکې بیبیان زنانیو غلامان وینځوي خلاص شکار ختم عدد پورا شو بخاری استاحل شو اوس مخکمه ذکر فلم نترک فیا قطرتن مونږ دې کوی نو بو وکړې نو پات نه کوم غاده کې او ساس کې فبلغ ذلک النبي صلی الله علیه وسلم کله چې نبی اسلام ته دا خبر ورسېده چې کوی کې وبنه دی پاتې شوی فاتا حضرت راغ فجلس علی شفیرها کې ناس پیغمبر اسلام دی په کنارا یعنی دای په غاړه باندې ثم دعا بانام ماء بیا حضرت یو لوخه د بور او وخت فتوزع پای کې حدیث اغینا د سوکو ثم مزمزا داخله کې بو اچولې ودعا او دعا وخت ثم صبوا فيها بیا دا لوټي او په دې کوی کې واړولې فترکنا غیر بعیدن پری خودی من دا او بس لګ ټیم دې پارا پری خود من دا کوي غیر بعیدن سمانا لګونه زمانہ لیکن وقفه وکړه چې دا او په کې کته تلاړ شي جذب شي او برکت پکې پیدا شي. ثم انها جاش قصداد اثرتنا ماشي نحنو ورکابنا اثرتنا واپس شدا او بمنتا رجانا بکنه واپس شدا او بمنتا ماشي ناج سمره زمغه خو خوا نحنو منتا ورکابنا زمون سرلوتا معنا واپس کړی دا او بمنتا منګه سانتا او سرلوتا معنا بیا دا او بچ موږ دی کوی توا چولې دا د کوی او بچ کم د موږ واپس کړی ځان لهم او سرلولم معنا منګم اوس کله منګم ادسونو کړه منګه او سوالې وکړي معنا یاد شو چلو مخکې دا وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال دا هغه زهير د چې تاسو یاد د ترمذی کې چې جګړه وا د ابو اسحاق شاګردانو کې ابو اسرائیل او زهير امام ترمذی چې زهير کمزور دی امام بخاری چې زهير صحیح دی هغه زهير دی ابو پس ابو اسحاق دی قال أنبأنا البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر سوار لسو مخي دا فنزلوا على بئر فنزهوها رال دوی په یو کوی باندې فنزهوها د کوی په ټوله وخلې ها فاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتل بئر وقال رال دوی صحابه کرام نبی علیہ السلام څخه فاتل بئر حضرت را کوی تا وقعد على شفيرها او حضرت کینا سے پغار باندې ثم قال بیا اتونی بدلو من مائها راوړې ما ته یو بوکا د دې د وبونا فاوتي بینو بیراړل شي فبسقا حضرت پای کې ټوکړل ادا سو کو ټوکی کړل فدعا بیا دعا وخته ثم قال بیا حضرت دعوها ساعتن کې د داوبل ټیم دې پارا فارو انفسهم ورکابم حتر تحلو نو سیر کا صحابه کرام دیوبونا خپل ځانونه خپل سورلې تر دې چې دوی دې ځن روان شو او در تراره مخکې دسو دې کراوي لوټراړې او دې وبراړې او کې ټوکړه معنا وبراړلې بیا دې لوټې نه دسو ک بیا دې ټوکړه بیا واچو خبر خلاص جی قربان به قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه حضرت جابر عطش الناس يوم الحديبية تگشو خلف فرض غزوه حدیبی او نبی علیہ السلام بین یديه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې مخکې د پیغمبر پاک نه راکوتون یو لوټه وا فتوزا من حضرت غینا د سوکا
ثم اقبل الناس انه بیا خلق را نبی علیہ السلام څخه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لكم سدتا صلى الله علیه قالوا یا رسول الله علیه سندنا ما ان توضؤ بی موږ څنګه وبنشته چې داغه نمګه د سکو ولا نشرب او نشته وبچ موږ تیوسکو الا فی رکوتک سوا د غوبونا چې ستا په دې لوټه کې دي قال راوی فوز النبي صلی الله علیه وسلم یدو فی الرکوه حضرت لاس مبارک خود په دې لوټه کې فجعل الماء يفور شورو شو بچ جو شو من بین اصابع د منځ غتنا كامثال العيون پشان د چینو قال جابر فشربنا وتوزعنا موږ اوس کلی حدثو کا راوی چې ما جابر ته کم کنتم یوم دین قال دی لو كنا 100,000 کچره موږ دی وخت 1,00,000 وې لکفانا موږ د پاره دا وکافي کې دي وکنا 15,100 موږ دی وخت 1500 افرادو کچره 1000 وې لاکھ وې هم پورا کې دي الته 14 دلته 15 مسلمانا 14 کسل اعتبار نه دی ور کړي او چې چای دی 15 نو کسر لای اعتبار د جبر ور کړي دي چلو وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 1400 فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا وی سعید ابن المسیب وی چې جابر ابن عبد الله وی چې دا 400 کسانو ماته سعید وی چې ماته خو روایت جابر دې چې 1500 کسانو 15,100 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه بما ته 1500 وی دی ته 1400 څنګه وی آسان دی 1400 وی کسر نو شاپ کړي 1500 وی کسر مال جبری صاحب کا اشکال نشته دی و حدثنا تابو ابو داود حدثنا قرة عن قتادة ونشوی تابو د سرت موافقت ابو داود کړی دی دا ابو داود طیالسی دی او دې چې حدثنا قرة عن قتادة دا د اسمه ته قرة ذکر کړی دی د قتادة سیبنا وتابو او موافقت کړی دی د سوال محمد ابن بشار او محمد ابن بشار وی چې حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ جماعت روایت پر ذکر کړه ابو داود طیالسی او ما ته ذکر کړه دې شعبہ یا شو دلته غټ حدثنا د سګدم غټ ډوډ غټ دا مخکې دا حدثنا غټ نو پکار ورشوي دا حدثنا غټ نو پکار کوم ټول کتابونو کې حدثنا غټ دی حالانکه دا مخکې لکه حدثنا قرۃ په شان دی حدثنا قرۃ عن قتادة وتابو محمد وحدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ خلاص لکه چې ابو داود طیالسی د امام بخاری استادانو کې ناراضي او ما خو مخکیم کتابونه کتلو چې دا حدثنا چې کوم دین دا وړي کې پکار دی خو اوس مثال بلو مکاته ځکه چې یو بخاری شایع کړی دا اشرف المدارس والو کراچۍ والو او یو مولوی صاحب سکاله فارسی استاد سمارو عمر راغی مال هغه تو فکر را کړی دا غایبان متخصصین فی الحدیث ډېر کلام کړي باس کړي دای نکاتو ډېر تصحیح و غیره هم کړی دا نو هغه انسان مې وکړ نو کوم دا حدثنا ابو داود غټ نه دی لیکلی معلومه شو چې دا مستقل حدیث نه دی او دا رنګ چې کوم د فتح الباری کې چې حدیث حکم ګنتی دا پای ګنته کې حدثنا ابو داود په ګنته کې ناراضي حدثنا علی ابن علی راضی علی حدثنا غټ روایت دی دا مې کې حدثنا مستقل روایت نه دی کته حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ ابي قال حدثنا نه دا مخکې دا دوا حدثنا ابو داود دا د مخکې روایت جز دی او دا دغه متابعات دي او حدثنا علیونه مستقل حدیث شروع کی تاسو دې ورپوښوي تاسو په سره هټول غټ دي کنه ان دا اوس دا کتابونو د خلقو د خدمتونه کړې دي
فتح الباری فدی حدثنا علی بن عبد الله المدینی باندې نمبر لګولې ده. حدثنا ابو داود باندې نمبر نه دی لګولې. او شو کنه دا مستقل حدیث نه ده او نه ده حدثنا علی جز ده. ځکه چې دا امام ابو داود طیالسی چې کوم ده دا د امام بخاری استادانو کې نه راځي. دیم درز حدثنا علی بن المدینی نه ده دا د امام بخاری استاد ده. او چې دین معلوم چې حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ علی بن مدینی شعبہ استاد څنګه جوړ شو؟ شعبہ تابعی دی علی بن مدینی چې کوم دی امام بخاری استاد دی. او شو به معنی دې لپاره هر غټ ته وګورئ من کړه هر غټ باندې دوکه نشي تبخه پکې تام زګه یعنی جسمن نور هو شانن ما نه غټه خو جسمن زګه ما کړه دا علی بن علی دا بتاسو مسلم مقدمه کې ویلي دا علی ابن عبد الله المدینی دی اور علی ابن عبد الله المدینی دا د امام بخاری په مشهور استادانو کې دی. ها حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 بس دا وګوره علی ابن مدینی وی چې ما ته زما شیخ سفیان ابن عیینه وی او سفیان ابن عیینه وی چې ما عمرو ابن دینار وی تابعی وی چې ما د جابر صحابین اوریدو چې هغه ما ته نبی اسلام ویلو یوم الحدیبیه من ته نبی اسلام په غزوه حدیبیه کې ویلو چې انتم خیر اهل الارض تاسو په دې وخت کې د ټول زمکه والو نه به تر او افضلیه تاسو غوړه علی شیعه ظالمان بدبختان وی چې ګوره علی صاحب د عثمان نه بهتر دی ځکه چې حدیبیه کې پیغمبر اسلام بیعت رضوان کې انتم خیر اهل الارض او دلته عثمان موجود نو علی موجودو لہذا علی خیر الارض دی عثمان نه علی افضل دی. منګوي اگر چې علی دی کې موجودو عثمان هم موجودو عثمان حکمن موجودو علی حقیقتا موجودو بلکې د عثمان وجود چې دغه د علی نوم افضلو ځکه د علی لاس علی لاسو د عثمان لاس محمد ګرځیدلو دې کې فرق دی. وکنا 1400 ولو كنت ابصر اليوم توجه کوا حتی جابر نه دی رضی الله تعالی عنہ اخر وخت کې بیا ون شو توجه دا اخر وخت کې دی ون شو وی ولو كنت ابصر اليوم کې چره وېز چې ما قتل ننرز کې چره وېز چې ما قتل ننرز یعنی کې زماستو کې نن نظر وې اورندواله نه راغله لا اريتكم مکان الشجره ما بتا سره زید اونم خودلو چې هغه شجره تحت شجره دا زیده خو ما ته پته ځکه نه لګي چې زما نظر نشته صحابي جابر دې نظر نشته مکان شجر معلوم نه دی استا په ګلګت کې پیرتا په بل کور کې خختا وي زنا څنګه معلومیږي او صحابي دې کنا آی په ویلو چې مخکلار شه دلته کوته کې دلته دی په ما کې نن نظر وې نو ما به ته خودل او افسوس دار چې نظر ملا سمجھتم کنا تابعوا الاعمشو پوښ کنا تابعوا موافقت کړه دې په دې مسله کې د چا علامش اعمش چې سمع سالمن دې اورید سالمنا او سالم سمع جابرن اغسیش 1400 وقالوا بيت النماز حدثنا بي حدثنا شعبة تشوا عن عمرو بن مرة حدثنا عبد الله بن ابي اوفا كان اصحاب الشجرة 1300 او دا 1300 نسو شو دیال سوا نو مخی 14 15 پسوی 13 څنګه 13 اول 13 روان شو پسې سل نور 14 شو
یا 15 مجاہدینو 100 غلامانو زنانوی پوشی اگر عدد کل ذکر کئی دا عدد مجاہد ذکر کئی نسوش کالی طالب جانا پوشی لکه دی مدرسہ کی 50 طالبان دی دی مدرسہ کی طالبان 50 دی ان بیا تپوس کی یار دی مدرسہ کی شل دی دی مدرسہ کی شل دی نمک کی 50 دی او سوی شل دی دیس مطلب دی الکه چنی منی چې ټول جمع کی نو 50 دی او کې دوره حدیث فقط وې نو شل دی دغه څه ښکار دی مخکې تعلیم جانا اسشته او ستل دی طالبان شل دی خصشته او ستل دی مخکې دا کنه وكانت اسلم سومن المهاجرين وكانت اسلم او قبیله د بنو اسلم سمن المهاجرین په مهاجرینو کې اتمه برخه یعنی دې کې مهاجرین صحابه وو مهاجرین صحابه کې مختلف قبایل یو قبیله چې وا قبیله د بنو اسلم وا یو قبیله بنو اسلم وا نو بنو اسلم په مهاجرینو کې اتمه حصہ وا یعنی لګو چلو وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداس الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الله يقول دي وكان أصحاب من الشجرة وأصحاب الشجرة يعني بخاوندان دبيات رضوان يقبض الصالحون الله والله مانا قبض کی دیشی نیکان یقبض دارو سره کسرا یقبض الصالحون اغستیشی روحنا د پاکو خلقو الاول فالاول مانا اول صالحان بیا غیت نزدی صالحان بیا غیت نزدی صالحان اللہ اللہ صحابہ اکرام لکه لاړل تی مهاجرین پس لاړل بیعت رضوان بیارا آل احد بیادر سے صحابہ رو دنیا نا تلل وتبقى او پاتشو حفالتن بوس حفالتی نہیں کنا بچسوری بوس کا حفالت تمر پشاند پت کجرو و شعر د وربشو لا يعبأ الله بهم شيئا اللہ دتا سے خلق په وجود او په عدم هیڅ پروا نساتی